السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګري ابو ارحم. موږ راغلي یو دلته دې ډیم ته. دا شاته چې کوم ډیم د کونډل ډیم دا د سیاحت لپاره یو بهترین مرکز دی. د لرې لرې نه چې کوم دی خلک دلته کې راځي. شاته ویو ډېره مزیداره ده. دا کونډل ډیم دا د صوابۍ او د ټوپۍ په روډ چې کله انسان را روان شي نو مرغوز طرف ته دا شاته چې کوم ډیم دی نو دا مرغوز طرف ته یوه لار ده او هغې نه اپوزیټ سایډ ته چې کوم لار ګوټ شوې ده کونډل ډیم طرف ته دا راغلې ده لار هم ډېره ښایسته ده. د لاندې کښتۍ لانچونه وغیره دا چې زما کیمرامین تاسو ته کوم ښي نو دا خو د اگر چې د ګرځېدو لپاره نه دي په دې کې مخکې څه کښتۍ ډوبې شوې وې نو د هغې د وجې نه اوس پکې کښتۍ لانچونو کې خلک ګرځېدل بند شوي دي او دا دغه چې دی اوس پکې دا کښتۍ چې کوم ولاړې دي نو دا په دې کې میان دي تقریبا ما تپوس وکړو نو دا چا په ټیکه باندې اخیستې دی څه په لکونو میان چې کوم دی هغې یادولو هغه به دې کې پرېښي دي. دا کښتۍ د اغوي خلکو دي لانچونه مطلب میانو ته خوراک رسولو نور د هغې څه دیکبال وغیره کول نو دا به دې کې کېږي او دا ماشاءالله ګورئ د کونډل ډیم دویم طرف دی. دا د کونډل ډیم هغه دویم طرف دی چې د کوم طرف نه دا بند وهلی شوی دی دا ماشاءالله ګورئ تاسو دا هغه غاړې ته دا کونډل ډیم دی او دغه زموږ ګاډی دی ماشاءالله موټرسایکل موږ په موټرسایکل باندې تللي یو که نه او دا بل طرف ته چې کومه دی نو هغه د کونډل ډیم هغه بند چې کوم دی دا هغه دی دا هغه مخامخ چې کوم ځای دی نو په دې کې دا چې کوم میانو والا دي نو هغوی پکې د ناستې شپې پکې تېروي. دا لانچونه دي د هغې میانو والا هغوی په دې لانچونو کې د دې میانو وغیره د بندوبست د خوراک وغیره هغه کوي چکر پکې وخي. دا تقریبا ډېر وسیع دی ډېر زیات دی ډېر لرې لرې پورې چې کوم هغه مخامخ چې کومه غونډۍ ښکاري نو تر هغې پورې دا ډیم تللی دی. دا مخامخ چې کوم غر ښکاري دا به د اوبو کې ډوب دی دا ډېر دنګ غر دی ماته وي تقریبا 109 فوټ اوبه دي په دې ډیم کې 109 فوټ اوبه ګوره ډېرې زیاتې دي 109 فوټ کمرې چې کوم د خلکو وي هغه 10 فوټي 12 فوټي او دا 109 فوټ اوبه دي نو سوچ وکړئ اوس چې 109 فوټ اوبه دا به څومره ژورې وي. دې کې د اوبو سیوینګ کېږي او دا غاړې ته چې کوم دی دې کې یو ځای پرېښی دی نو د هغه چې کله اوبه سیوا کېږي د حد نه بیا په هغې باندې هغه اوبه بهر وباسي او مطلب یو لیمټ کې اوبه ساتي. دا د فیوچر دپاره به انشاءالله د بجلۍ د پیداوار چې کوم دی هغه به هم د دې نه کېږي انشاءالله. د سیاحت دپاره هم دوی وي چې لکه په دې کې مونږ کوشش کوو څه هوټلې وغیره دا پکې جوړوو انشاءالله چې هوټلې موټلې په دې کې جوړې شي نو بیا به جوړې شي. دا ګوره دا سنسیټ ویو ده سنسیټ ویو ده انور ارتاویږي مونږ داسې ټایم کې تللي وو چې انور ارتاوېده ما سره بچي هم تللي وو ما سره بچي تللي وو عنایه ګل راسره تللې وه ارحم جان راسره تللی وو او مونږ چکر ووهو ماشاءالله بیا واپسي هم وکړه ویډیو لږه لیټ ما اپلوډ کړه خو بیا هم په دې کې ایډیټینګ چې کوم دی پاتې وو هغه ایډیټینګ مې کو نو دا څوک موټر کې هم څه کسان راغلي وو خلک ورته چکر له راځي دغلته کې یاره دا سنسیټ ویو ډېر مزیدار ده چې انور کله ارتاویږي د هغې هغه ویو ډېره ښکلې خوندوره ویو وي نو بس دغه ځای دی تاسو چې کوم دی انجوای کړئ انشاءالله. ارحمه څنګه لانچونو کې نه ګرځې لانچونو کې نه ګرځې ارحمه نه ولې دې کې نه پرېږدی نه پرېږدي او یار دا څه وی کوشۍ به ورته که نه یارو دا لاندې به کمره کم د اوبو کې اوبو کې ځانله کمره جوړی ولې او په کمره کې به ناستې ولې انا ولې نه کېږي اوبه کې نه په کمره کې څه کوي ما ډوب به شي پکې نو خو ډونګې اوبه دي خانیه لانچ کې ځکه نه پرېږدي بچی که نه چې دا دې کې مخکې ماشومان ډوب شي وو بلا شي بیا مه کوه نایا زویه بیا چې کوم دی هغه ماشومان پکې ډوب شو بیا ترې نه وتلو څه په دې کې غیب شو څه ترې ووتلو ګران کار دی هانیه ځکه ورته چې کوم دی نه پرېږدي ښه خفه نه شي.
ماشاءالله. دا ما اوس تپوس وکړو دلته کې ماته یو کس دا خبره وکړه تقریبا په دې کې 110 120 فټ اوبه دي، مطلب دا اوبه تقریبا 110 فټ ژورې دي. نو احتیاط ډېر پکار دي. هغه بل په دې کې څه ماشومان ډوب شوي دي په دې کښتو کې. دا هغه کښتۍ دي ماشاءالله وګورئ، هغه کښتو ته وګورئ، دغه کښتۍ دي او په دې کې ما ورته وویل چکر راکړه یاره خیر دی پیسې به درکړو، خو کسانو ما ته وویل نه اجازت نشته دی. بس وروره مونږ راغلي یو چکر دپاره، مونږ خپل چکر ووهو انجوایمنټ چې کوم دی وکړو. ماشاءالله ډېر ښکلې علاقه ده، د چکر ځای دی او مزیداره علاقه ده، سیندري هم مزیداره ده، ویو هغه ډېره ښکلې ده. چې کوم نیچر لورز دي د هغې دپاره یو بهترین پوینټ دی چې هغې راشي دلته کې. او دا دغه کې لکه دا کونډل ډیم دی صوابۍ سره نږدې دی، دومره لرې هم نه دی، لوکل ایریا ده. اگر چې خلک دې خوا ډېر کم راځي، زه درخواست کوم چې زمونږ څومره ملګري دي چې کوم نیچر لورز دي هغې راشي دلته کې چکر ووهي، دا علاقه چې کوم دی دا وګوري. نو انشاءالله چې دا علاقه به مخکې لاړه شي. دي اوس مونږ خبره کوله، نو دي ویل چې لکه اوس په مونږ حکومت سره خبره کوو چې دې کې کښتۍ لاوډ شي، فلحال په دې کې کښتۍ بندې دي. راشئ انشاءالله ماشومانو سره راشئ، فیملي سره راشئ، الله هم په خیر راوله. دې سیندري ته وګوره ماشاءالله څومره ښایسته سیندري ده، لوک څومره مزیدار دی. څومره خلک هم د نیچر سره مینه کوي، قدرت سره او دې غریزي علاقو سره. د دې لاره ماشاءالله ډېره ښایسته ده. دا اوس مازدیګري ټایم کې مونږ راغلي یو، نو دا اوبه چې کوم دی داسې چمک کوي ماشاءالله. دا ګورئ ښه، تاسو دا ګورئ، دې اوبو ته وګورئ ماشاءالله، دا اوبه څومره ښایسته ښکاري. دا ګورئ ماشاءالله. او دا داسې وګوره شاته غاړې ته دا غریزه علاقه هم ډېر مزیدار ده ماشاءالله. دا ګورئ، دا ګورئ جي، دا سنسیټ کېږي، ښه نور چې کوم دی ارتاویږي، دا ګورئ هغه ځای دی نور ارتاویږي او ښایسته علاقه ده. دغه دلته کې کسان دي دغه وینې دغه ګورئ دغه ځای چې کوم دی دغه، نو په دې کې د ډیم چې کوم ټیکهداران دي چا ټیکه اخیستې ده هغې دې کې پاتې کېږي کسان دي. ما سره خبرې وکړې، ما ورته وویل موږ له چکر راکړئ، خو هغې ویل چې نه الاوډ نه دی چکر لاندې سیند ته کوزېدو، مونږ نوکري هم په خطره کې ده. کنې ما ورته سوال مینت وکړو، خیر دی مونږ راغلي یو ډېر لرې نه راغلي یو، خو کسانو هغه اجازت چې کوم دی هغه یې مونږ ته رانه کړو. تاسو ته درخواست دا دی انشاءالله الله هم په خیر راوله او چکر راووهئ. دا کښتۍ دي پکې، نو که ستاسو یې ومنله زموږ خو نه مني که ستاسو یې ومنله بس زموږ هم اوس واپسي ده وروره، واپسۍ کې بس کور ته روانېږو. نو مونږ له اجازت راکوئ، الله مو ښاد و آباد ساته. او که تاسو زمونږ په دې چینل باندې نوي یې نو پلیز دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ. زه په خپله باندې نیچر لور یم او هغه زما وروڼه چې د قدرت سره مینه ساتي، زما دا چینل د هغې دپاره دی. زه ځم مختلفو علاقو ته ځم او هلته کې چې کوم دی د هغه علاقو ویډیو هغه جوړوم ستاسو دپاره. ارحمو ارحم څنګه زه کور ته که نه دې خوا لاړه شه، دې خوا لاړه شه، ستړی صحیح ده. السلام علیکم. دا ګورئ ماشاءالله موسم خو یخ شو یار، ما خو څادر هم واچو. او دا د کونډل ډیم لاندې غاړه ده، دا ډېر ښکلی دا کونډل اصل کلی دی، لاندې هغلته کلی دی، دا هغه روډ نه تللی، هغه روډ چې دی د دې نه ښکته داسې لار تللې ده، نو هغه تللې ده کلي ته، دا کونډل کلی دی. او دا شاته چې کوم دی دا هغه کونډل ډیم دی، هغه دا سراسر دا ټوله علاقه چې کوم دی سراسر دا ډیم سره راځي، ټوله چې کوم ډیم سره راځي. او دا کونډل کلی دی. انشاءالله دا به ډېر مزیداره سیندري، خو چې لږ د ورځې انسان راشي لږ وختي راشي، مونږ خو لیټ شوي یو اټومیټکلي، نو تاسو که چېرته راځئ انشاءالله لږ وختي راشئ او فیملي سره راشئ. ښکلي ټرپ ځای دی ماشاءالله. دا ګورئ دا وینې هغه دی، دا دومره په هایټ باندې بره باندې ځای دی. دا تقریبا 109 فټ اوبه دي، 109 فټ دې غاړې ته، دا دومره ډېرې اوبه دي ماشاءالله دې کې. بای ماشاءالله دا اوس واپسي ده، دا د واپسۍ لاره ده ماشاءالله. تاسو وګورئ څومره ښایسته ښایسته غرونه دي، د غرونو منځ کې پوخ روډ دی، کچه لار پکې هم شته لونته کې، خو اکثره لاره چې کوم دی هغه پوخ روډ دی، د ګاډي لار ده او انجوای کولو والا لار ده ماشاءالله. لار کې چې کوم دی پجمړ راځي،
او کنډو راځي. کنډو یو بهترین پوینټ ویو ده. ما مخکې په کنډو یو ویډیو شته د ما چینل کې، تاسو یې وګورئ. او دا ویډیو چې کوم دی زموږ د واپسې ده ماشاءالله. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې څومره ملګري هغه د نیچر لور دي، هغې قدرت سره مینه کوي، نو هغه خلکو دپاره چې کوم دی کونډل ډیم د یو لوی نعمت نه چې کوم دی هغه کم نه دی. خصوصا د صوابۍ، مردان، چارسدي، نوښار، جهانګیري د دې خلکو دپاره چې هغوی د داسې ځایونو د کتو دپاره مري ته ځي، سوات ته ځي، ناران ته ځي، کاغان ته ځي. نو د هغوی دپاره چې کوم دی دا یو ډېر لوی نعمت دی. د ګنټې، 1.5 ګنټې، 2 ګنټو په مسافت باندې بس سړځای کې چې کوم دی راځئ نو ځان سره لونده کې یخ دپاره د بچو دپاره چې بایک چلوئ نو سیفټي ځان له کوئ. باقي چې کوم دی ډېر مزېدار ځای دی. دغه برابر چې کوم هماغه سپین ښکاري دا د هغه کونډل ډیم دا طرف دی، مطلب دا هغه بند دی. بند د دې نه اخوا چې کوم دی کونډل ډیم دی، دا دې غاړې ته دا ورته هغه بند والی ډېر غټ بند دی ورته والی دی. ما تپوس د خلکو نه وکړو نو ما ته خلکو ویل چې دغه دی په دې کې څومره خاورې اړولې دي، بیا په هغې باندې چې کوم دی هغه انجن چې ورته وي روډ چې پخوي آب یې ګرځولی شوی دی چې دا اوبه جذب کېږي نه، ښخېږي نه. دا یو ډېر لوی خرچه پرې شوې ده په دې